ذوالکفل اختر مبارکي وکړه مسافر ورته شابه او مروانه ته م وکړه انوشي ته م وکړه زویه خو چې بابو صاحب څومره کلکه خبره کوله که نه هغه کوم سټایل کلی و د سپوږمۍ نو بالکل حق او سچ و بجلیګر مولانا صاحب بیان دی اورېدو نو څه ویله دا نوید بھائی ما ته و چې د کسانو ته ودرېږو چې اختر مبارکي وکړو زه ورته د بجلیګر مولا یو تقریر مې اورېده جومات کې اختر مونځ وایي مونږ وکړو هر یو راته چې اختر مبارک شه اختر مبارک شه ما چې قلارې کښېنه اختر مبارک دی توتي دی توتي ډېر کتونکي دي ګوري اختر مبارکي ورسره وکړه سم صحیح مبارکي اختر دې مبارک ما ته نه کتونکو ته ووایه السلام علیکم دا زمونږ د کلي السلام علیکم اختر مبارک شه ملګرو احسان الله وتښتېدو په دې وخت کې باګنې مې کامیاب دا ته څه کوې لکه چېرته لاړې موږ د هغه چیپخانې جومات نه دلته تاله رالو ته روانې تښتې خدای زما دې توبه نه بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د اختر مبارک سحر روان یم ادیرې ته د هغې خلکو خواله ملګرو کوم چې د دعا محتاج دي دې کې به اوس ډېر ملګري تنقید هم کوي چې یاره د اختر په دې مبارک سحر باندې ادیرې ته مه ځئ یا دا دي یا هغه دي خو د هر چا خپل سوچ ملګرو خو دا هغه خلک دي کوم چې د دعا محتاج دي او موږ له پکار دي چې هر ټایم کې هم دغه خلک په خپلو دعاګانو کې یاد وساتو خو بیا زموږ د مشرانو نه یو ترتیب را روان دی چې موږ سحر وختي ادیرې ته ځو او هغه چې کوم د دعا محتاج دي نو هغوی ته دعا کوو د اختر نن دغه مبارکه ورځ ستاسو سره شریک کوم دغه ویلاګ ستاسو سره شریک کوم چېرته ځای مو زموږ سره اوسئ زړګي لیونیا ستا خیالونه لیونې دي زړګي لیونیا ستا خیال ملګرو ګلشاد کاکا جي الله جل شانه دې د هغې دنیا خوشحالۍ نصیب کړي او یو داسې انسان و چې هېرېدلو والا خو دی نه خو مرګ حقیقت دی یو ورځ به موږ ټول د دې دنیا نه ځو هدیرې ته راتلل بیا په دې سلي باندې زړه راغونډول څنګه چې موږ په دنیا کې کورونه یې د خلکو هغوی کره ځو مبارکۍ کوو نو دا هم سلی دی دا هم زموږ د ګلشاد کاکا جي کور دی نو د ده حاضري کول ډېر زیات ضروري و بیا د مزدور آباد دغه غټه هدیره ګیر چاپېره زموږ خویندې میندې زموږ وروڼه ماشومان هم پکې راغلي دي او دغه خپل چې کوم وفات شوي چې هر څوک دي د هغوی الله جل شانه دې مغفرت نصیب کړي هغوی ته دلته کې دعا کوي دلته ناست دي زړه په دې سلي باندې راغونډوي نو ډېره تسلي په دې سلي باندې کېږي چې کله انسان راشي دلته زما د نیکه قبر دی زما ابۍ الله جل شانه دی د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره چې هم په دې قبرستان کې مسلمانان پراته دي څومره چې هم زموږ غږ رسي او د هغوی څوک وفات شوي دي که په دې روژه کې وفات شوي که مخکې وفات شوي نو الله جل شانه دې د ټولو مغفرت نصیب کړي ټولو ته وایم د اختر مبارکي الله راوستا مونږ د لویه خوشحالي ملګرو کپړې بدلې شوې او اوس به ځو د خیره سره عیدګاه ته ویډیو مې در سره د کپړو شریک کړی و ډېرو ملګرو پکې یو ځلې بیا تپوس کړی چې نوید بهی تا خو پکې بیا د خپلو چې کومې کپړې ته ګنډې د هغې ریټ دې پکې مونږ ته ونه ښودو نو ریټ خو مې ځکه نه وښودلی ملګرو چې زما کور کې کار کو صرف خپلې کپړې مې ګنډلې او دوکان ما ختم کړی خو بیا هم چې کله زما دوکان و نو ما 800 روپۍ ریټ به اغستو د کپړو د ګنډلو نو دا کپړې دي تاسو وګورئ ملګرو چې څنګه دي او خپلې دغه را سره هم شریک کوي ښکلي ښکلي تصویران د اختر راځئ عیدګاه ته ځو لمونځ له مونږ د لویه خوشحالي الله راوستا مونږ د لویه خوشحالي ټولو ته وایم د اختر مبارکي الله راوستا مونږ د لویه خوشحالي الله راوستا مونږ د لویه خوشحالي ډېر زیات خوشحاله مؤمنان دي شکر گزار د پاک سبحان دی شکر گزار د پاک سبحان شکر گزار د پاک سبحان د یو بل اور کوي مبارکي الله را مبارک شي بابا جی اختر دی مبارک شه اسلام
اختر مبارکي وکړو. نوید بھائی اختر دې مبارک شه، د ټولو ملګرو ډېر مبارک شه، روژې تراویح منځونه او اودسونه. ملګرو ټولو ته دې زما له طرفه یو ځلې بیا د اختر دغه مبارک سهار ډېر زیات مبارک شي او بیا ټولو ته دې دا مبارک شي ملګرو. څنګه چې نن هم مولوي صاحب په دغه کې ویل، خطبه کې ویل، بلکې چې کوم هغه بیان وکړو په هغې کې ویل چې د اختر په دې مبارکه ورځ باندې ټولو مسلمانانو ته بخشش کیږي. خو هغه بدبخته مسلمانان چې هغوی به د دې مونځ نه بعد په علتو غلطو پسې ورک شي، نو هغه خلک واپس هغه چې کوم بخشش دی نو د الله جل شانه په هغه قهر کې ځان ګرفتار کړي. نو مهرباني وکړئ ټولو ته بخشش وشو، نو مهرباني وکړئ چې په داسې طرفونو مه ځئ چې یاره هغه کوم بخشش موږ ته شوی نو چې هغه واپس په قهر کې بدل نشي. څنګه چې تاسو کتلی شئ ګیر چاپیره په سلیماګانو باندې فلمونه لګېدلي دي یا شوګانې لګېدلي دي او هغه شوګانو ته د دعوت په ذریعه باندې دغه چې کوم اکټران دي هغه د دعوت په ذریعه باندې دغه چې کوم اکټران دي نو هغوی د ټولو مسلمانانو ته دعوت ورکړی چې د اختر په پیله ورځ، په دویمه ورځ، په درېیمه ورځ دغه شوګانې دي او تاسو ته دعوت دی چې راشئ. نو دا هم هغه خلک دی چې مونږه ګمراه کوي او زمونږ په داسې طریقه باندې واپس هغه د الله جل شانه قهر ته مخامخ کوي. السلام علیکم، اختر مبارک شه. لکه زمونږ د کتونکو سره مبارکي وکړه شابه. اختر مبارک شه. توتی السلام علیکم، دا زمونږ د کلي توتی دی. توتی ډېر کتونکي دي، ګوري اختر مبارکي ورسره وکړه. سم صحیح مبارکي اختر دې مبارک ما ته نه کتونکو ته وایه السلام علیکم. دا زمونږ د کلي السلام علیکم، اختر مبارک شه. مبارکي ورکړه ټولو کتونکو ته اختر مبارک. ټولو کتونکو ته مبارک. او شاته چې کوم ولاړ دا زما پینم دی، زما ګاونډیم دی او زما ویډیوګانې ډېر په مینه باندې ګوري. کتونکو ته اختر مبارک شه. حمزه هم را روان دی زمونږ سره. دا زمونږ د کلي هغه نوجوانان دي چې انشاءالله زمونږ د کلي نوم به روښانه کوي. حمزه اختر دې مبارک شه. اختر مبارکي ورکړه کتونکو له شابه. اختر دې مبارک شه. رحمان الله اختر څنګه بجلیګر مولانا صاحب بیان دی اورېدو نو څه ویل؟ دا نوید بھائی ما ته و چې د کسانو ته ودرېږو چې اختر مبارکي وکړو. زه ورته وایم د بجلیګر مولا یو تقریر مې اورېده جومات کې اختر مونځ وایي مونږ وکړو هر یو راته چې اختر مبارک شه، اختر مبارک شه. ما چې قلارې کښېنئ اختر مبارک دی، دا څه دغه نه دی، دا سپېره نه دی، دا په اسلام کې نشته چې اختر مبارک شه اختر دې مبارک شه. کښېنئ کلي کښېنئ. راغلو ملګرو د ډېر ګران ډېر زیات خوږ مشر عارف قاري صاحب خواله دلته به هم مبارکي کوو. کتونکو سره مبارکي وکړه. لکه په جمع السلام علیکم، اختر مبارک شي. روژې تراویح ټولو ملګرو ته مسافرو ته خاص کر ډېره د ډېر ارمان و چې ما په کیمره باندې راوسته پرون یې فرمایش کړی نن یې قسمت شوی و که نه. جی ډېره مننه. دې وخت کې زمونږ سره موجود دی کینګ په خیر اختر دې مبارک شه. د دې وړونه ډېر سخت مجبوره دي، دا وګورئ دم د لاسه نیولې دی. خدای زما دې توبه دا هغه ماشومان دي چې دلته د نورو خلکو دا مونځونه هم خرابوي. السلام علیکم قاري صاحب، اختر دې مبارک شه. السلام علیکم. السلام علیکم، ستاسو مبارک شه. ستاسو مبارک شه، ډېره مهرباني. اویس اختر دې مبارک شه. تاسو دې مبارک شه. نویدا غاړه راوي ما خو درکړه او ته ویډیو کې دونه مصروف یې. کتونکو سره مبارکي وکړه که نه د مونډه خلک دی ګوري. مرګرو مسافر اختر مبارک شه او الله هم خوشاله ساتي. او د مونډه خو سپیشل ملګرو احسان الله وتښتېدو په دې وخت کې باګنې مې کامیاب. دا ته څه کې لکه چېرته لاړې؟ موږ د هغه چیپخانې جومات نه دلته تاله رالو ته روانې تښتي. خدای زما دې توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د طرف نه او زمونږ د دې خپل ملګرو د طرف نه د جامع مسجد د خپل مشرانو د طرف نه ټولو پښتنو مسلمانانو وروڼو ته چې کوم په پردیس کې دي، په مسافرۍ کې دي، سپیشلی هغې ته او د هغې نه علاوه زموږ خپل مسلمانان چې څومره امت مسلمه دي هغې ته د اختر ډېر مبارکي او خوشحالیانې وایو. او د نوید بھائی ډېره زیاته سپیشل شکریه ادا کوو چې مونځ یې په بل جومات کې وکړو، خو لحاظه زموږ سره یو مینه ده، دلته راغې خو دلته خوراک دی او هلته خوراک نه و، لحاظه موږ نن ستا ډېر تاسو دې باره کې څه وایي. خو بهرحال داسې خبره ده چې ډېر زیات بیا هم خوشحاله شو او موږ ورسره دعاګانې دي. او بله خبره دا ده چې د نوید دا ډېر پروګرامات دا چې کوم اسلامي دي یا داسې ښه غوندې چې هغې کې معاشرې ته یو سبق دا ګورئ
او دا نور خیر دی که نه ګورئ نو ویې ګورئ. گزار د پاک سبحان شکر گزار د پاک سبحان د یو بل ورکوي مبارک مان الله ول خو د کتونکو سره د اختر مبارکي وکړه او بیا د بابو صاحب حوالې سره یو څو ښکلې خبرې وکړه. د ټولو مسلمانانو ته ټولو ملګرو ته او ټولو هیوادوالو مسلمانانو ته د زړه له کومې نه د کوچني اختر مبارکي وایم. امید لرم چې د صحت جامې به م په تن وي. هر چېرته چې یاستئ په خپل وطن یا د خپل وطن نه بهر یاستئ روغ رمټ خوشحاله تر و تازه الله تعالی ساته. او نوید بھائی بابو صاحب چې پرونو ما په سوشل میډیا په هغه پسې کوم شعرونه واورېدل کمې خبرې مې واورېده په هغه باندې مې کم تنقیدونه واورېده خو چې بابو صاحب څومره کلکه خبره کوله که نه هغه کم سټایل کلی و د سپوږمۍ نو بلکل حق او سچ و او هغه دا خبره مو وکړه چې جج ته 2 کسانو شهیدي ورکړي په هغه باندې پانسي خېږي په کس باندې او زه د 18 سال نه چې دی نو لکه د میاشتې شوق کوم میاشت ګورم 2 میاشتې به دې کې صرف ما نه لیدلې 2 کاله چې هغه وریځ و باران او نور ما میاشت لیدلې ده بیا یې چې هغه څومره کلکه خبره کوله چې زمونږ به سبا د خیره په 2 بجې د ساخ مونځ کوو او مولوي صاحب به ستا اختر مه کوه نو زنده باد بابو صاحب بابو صاحب دپاره چې دي زما له طرفه ټالیا ګاونډي په خیر اختر دی مبارک شه. د ارنګ خلکو ته لکه ارنګ خلکو ته خو مړو څه ونه ویل رحمان الله خلکو ته دا پیغام درلود چې انشاءالله مونځ مو کو د خیره او بس در روان یم انشاءالله ارنګ ته او خپلو ملګرو یارانو دوستانو سره به میلاویږو د خپلو خپلوانو سره او خپل وطن ته به ځو د خیره. نو دا واحد انسان دی زمونږ په دې علاقه باندې ملګرو چې دا اختر چې کوم دی نو دا په ارنګ کې مناوهي. ارنګ کې خړپوسې کړي دي زمونږ بره علاقې چې کومې دي الله دې آبادې ساتي زمونږ د دمې ځای دی چې کله هم دلته ستړي شو نو باجوړ خو باجوړ دی. نوید بھائی زه درته په قسم سره دا خبره کوم چې زما 10 کال دلته وشو په دې 10 کاله کې به ما 2000 خوب لیدلي یا به مې 10,000 لیدلي یا به مې زر لیدلي یا به 1500 خو ما پکې دا نه لیدلي چې تخبې کوڅه کې داسې د تخبې بازار کې داسې تخبې خلکو سره داسې حق د کلي هغه کوڅې هغه خلک هغه یاران هغه ماحول زه هر وخت په خوب کینم او یو اختر به ما دلته چې دی نو نه یې تېر کړی دا به ما وړی باجوړ ته پیله ورځ مې دلتي او بیا چې دی نو به پیله ورځ باندې روان شم هلتې نیمه ورځ دلتي او نیمه ورځ باجوړ ته په لاره باندې لګوم نو زم در بس زه اختر وړم او خپل وطن ډېر زیات خوږي بل نبي علیه السلام په ډېرو کمو موقعو جړلي خو نوید بھائی په یو موقع ډېر زیات جړلي چې کله د خپل کلي وطن نه د کاپیرو د لاسه هجرت کاوه او خپل کلي ته به راستنېده او جړل به راستنېده او جړل به. په سوشل میډیا یو ویډیو هم وایرل شوی دی مسافر ورور دی سیټ کې تاسو زه شریک کوم چې هغه په سعودي عرب کې د اختر په منځ کې ناست دی او جاړي خپل کلي علاقه ورته یادېږي خامخا نو در روان یو باجوړه زه به انشاءالله سبا یا بله ورځ درځم او رحمان الله خو فلایټ ریډي دی. السلام علیکم. دې وخت کې زموږ نه یو ډېر زیات بهترین ملګری امجد ماما مسافر شوی دی په سعودي عرب کې نو عمران سره مې مبارکي وکړه نو امجد ماما ته به څه ویل غواړې؟ هغه ته د اختر مبارکي ورکوم او د ختم او د تراویح او الله دې خوشحاله ساتي او ټولو مسافرو ته د اختر مبارکي ورکوم. او امجد مسکې؟ امجد ډېر مس کوم ډېر زیات مس کوم امجد نامه ها آی لو یو. ملګرو زما مروان او ذوالګفل هم ماله د اختر مبارکۍ له لارې ته راغله. مروانه ټول مسافر دی ګوري اختر مبارکي ورسره وکړه په خیر انوشي اختر مبارک شه زوی اختر مبارک خوب دې کړم نو دې انوشي هم راورسېده ذوالګفل اختر مبارکي وکړه مسافر ورته شابه او مروانه ته م وکړه انوشي ته م وکړه زویه اخا د خپلو بچو ښکلي ښکلي تصویران را سره هم په کمنټس کې شریک کړئ د هغه ګلونو ځکه ملګرو چې اختر دا وړوکی اختر دی یادېږي چې دا د ماشومانو اختر وي نو نن د مروان ذوالګفل او د انوشي اختر دی ځکه چې ډېرې زیاتې ښکلې جامې دې مزدارې دي مروانه او دا خو انم هم راله انم ستړې مه شي زویه ښه ملګرو انم هم ده انپال هم ده انپال اختر دې مبارک شه انپال اختر دې مبارک انم ته راشه که نه زویه اختر مبارک شه په خیر اخوا شه ته وسه لکه مروانه انم اختر دې مبارک شه تیز وایه اختر دې مبارک شه پاپا ته اختر مبارکي او پاپا ته اختر مبارکي وایه پاپا اختر مبارک شه کاکاجي ته اختر مبارکي وایه شابه اختر مبارکي وایه پاپا ته اختر مبارکي وایه پاپا اختر دې مبارک شه. ملګرو د دې پلار چې کوم دی هغه مسافر دی اسیف شفیع الله او عاطف
هغه مسافرو ته د هم اختر مبارک شي زما خوږورونو ته څومره مسافر دی هغوی ته د هم اختر مبارک شي او الحمدلله تللی دي عمرې له الله جل شانه د عمره قبول او منظور کړي. السلام علیکم امیر اختر دی مبارک. السلام علیکم. السلام علیکم گاونډي اختر دی مبارک. څنګه قربان برابر جوړ ټیک ټاک. واجد اختر دی مبارک. او واجد پکې اعتکاف ته هم ناس واجد اعتکاف حواله سره خصو وای کنه اعتکاف څنګه؟ الحمدلله اعتکاف ماشاءالله ډېر ښکلی تیر شو شکر دی ښه ښایسته روجې هم تېرې شوې او دا 10 روجې چې اخري کمې تېرې شوې ماشاءالله د نور نه ډېرې زیاتې ښې وي او ډېر سکون و پکې ځکه پکې سکون و ملګرو چې عبادت پکې وشو اعتکاف ته ناست واجد زما کشر ورور دی څومره چې هم ملګري اعتکاف ته ناست را سره هم شریک ګاونډي اختر دی مبارک. ډېره مهرباني. د ویډیو نه به مو خوند اخیستی کمنټس کې زموږ سره شریک کړئ چې تاسو باندې ویډیو څنګه ولګېده خو ګوره ویډیو به لازمي شیر کوئ او یو ځلې بیا زما له طرفه پهلوان ستا دې مبارک شي نو ویډیو به شیر کوئ چېرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته دلي الله پامان.